بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، لکه د تیر ځل پرنګا بیا یو واره منګه درې واړه مرګري پروګرام رنګ زما د خاورې کې د FM 90 زلمی د سټوډیو نه تاسو سره نیغ په نیغه. خو د تیر پروګرام نه دا پروګرام منفرد دی، د یو ځانګړي رنګ خاوند دی. یعنی په دې پروګرام کې نن موږ تاسو ته بیا یو ملمه راوستی دی، او هغه ملمه نه دی بلکې ملمنه ده، او هغه داسې ملمنه ده چې هغه د پښتو د ثقافت امینه ده. تعلق د مردان د خټې سره د اوسیږي. پېښور کې د ماډل ده، اداکاره ده، صداکاره ده، او هغې ته به موږ هرکلی وایو. خو د هغې نه مخکې زه غواړم چې زما ملګري هم تاسو سره خپل تعارف وکړي او په پروګرام کې خپله برخه واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه ستاسو قربا عبدالله شاه بغدادي. پروګرام دی رنګ زما د خورې. ګرانو مینوالو، زموږ ملګرتیا به د 1 نه 2 بجو پورې تاسو مونږ سره خپل خیالات شریکولی شئ. زموږ د رابطې نمبر دی 0318 337 90 او بالکل زه یم مزمل شاه. السلام علیکم ګران مینوالو، ښې چارې امید لرم ټول به ټیک ټاک به یې ښه به یې جوړ به یې. بالکل پروګرام تاسو له راوړی څنګه چې تاسو ته پته ده، زلمی ریډیو د هر زیارت په ورځ ټیک د 2 بجې نه تر 2 بجو پورې ستاسو دپاره پروګرام راوړي رنګ زما د خاورې، او په هغې کې ستاسو قربانه چې کوم دی نو هم حاضري او دغه شانې موږ میلمانه هم ټیم په ټیم تاسو له راولو. بالکل اساس صاحب طرف ته ورځو چې هغوی د میلمه سره دغه وکړي، تعارف یې وکړي او دغه یې وکړي. جي اساس صاحب ډیره مننه عبدالله شاه بغدادي صاحب او مزمل شاه صاحب. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام رنګ زما د خاورې د هر زیارت په ورځ باندې 1 بجې نه 2 بجو پورې تاسو زموږ د سټوډیو نه نیغ په نیغ اورېدی شئ. بالکل. او تاسو لپاره مونږ ډېرې مینې محبتونه راوړو، او خپل هغه میلمانه چې کوم میلمانه زموږ د ثقافت امین وي. نن هم مونږ یو داسې میلمه خپل سټوډیو ته راغوښتی دی کوم چې د تعارف محتاج نه دی. په لږ وخت کې په سټیج نه د سټیج نه رو چې کوم دی غټ سکرین ته ځان ورسولو، او هغې ته موږ په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. یعنی زه ستاسو او د هغې ترمنځ حایل کېږم نه، د هغې نامه اخلم، په زړونو باندې لاس کېږدئ. یعنی د مردان د خاورې عیني خان ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. عیني خان ستړی مه شئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه تاسو درې واړو ته، ډېره زیاته مننه. زما سینیر او زه نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې تاسو زه نن په دې پروګرام کې میلمنه کړم، او تاسو ماله موقع راکړه چې آیا زه د خپل مردان چې ماشاءالله زما کومه خاوره ده زما په هغې باندې دا نن فرست ټایم پروګرام دی، او زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او زما هغه مینوالو ته چې هغه کم ځای کې دي او زما دا غږ اوري، نو ستاسو ډېره زیاته مننه، او خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، چې چېرته هم چې آباد اوسئ. ډیره مننه عیني خان چې تاسو زموږ اوریدونکو سره خپل تعارف وکړو، هغې ته هم چې دی پروګرام کې هرکلی ووې. عیني خان، د پښتو ژبه د پښتو کلتور د هغې دپاره مختلف خلک هلې ځلې کوي. یعنی شاعران ادیبان په خپل ځای لګیا دي، مشران په حجرو او جماعتونو کې په خپل ځای لګیا دي، فنکاران یعنی صداکار په خپل ځای لګیا دي، فنکار په خپل ځای لګیا دي. خو ما چې څومره تاسو اورېدلی یا ستاسو حوالې سره ما د عبدالله شاه بغدادي صاحب نه اورېدلی دی، ستاسو لکه د حمزه بابا د ګوړې په شان یې، لکه د ګوړې د چکې په شان تاسو کې بله خوبۍ راځلی دي. نو دا رښتیا دي تاسو صداکار هم یې، اداکار هم یې، ماډل هم یې؟ جی بالکل. هغه وایي که نه مشران وایي چې ګوره زه تر ټول نه مخکې دا ویل غواړم خپل مینوالو ته چې آیا فنکار چې دی دا ګوره دا یو ټیلنټ چې دی دا ته الله ته سړی میلاویږي، هر کس فنکار نشي جوړېدی. زما چې کومه فیملی ده نو هغې کې قطعاً دی کې څوک نشته، دا بس زما په نصیب کې وه چې زه د فن ته رالم، او ته فن سره سره ما ته ټلویزیون نه شروعات وکړو. ماشاءالله په دې کې ما ایز ا آرټسټ ایز ا سنگر سندرغاړه جوړه شوم، او ایز ا پروډوسر ما کار وکړو چې ما په خپله داسې شوګانې وکړې چې هغې کې ما وی چې چاته زما د دې شوګان نه 2 روپۍ میلو شي، او هغې هلته خپل کور ته یو څه پیو کې. زما به همیشه دپاره دا سوچو. اور ماشاءالله نو الله تعالی ماله ډېر زیات شکر الحمدلله عزت راکړی. زه خوشحاله یم، او تاسو زما کوم مشران تاسو هم ماله ماشاءالله عزت راکړی دی. نو زه نور ما ته څه نه دي پکار، ما ته فن کې الله تعالی ډېر عزت راکړی، شکر دی.
اجي یو کال دی دا کال به واخلو. بالکل کالونو سیټ ته مرازو مینوالو سیټ ته السلام علیکم. وعلیکم السلام زمین شهر ورخی. بالکل خیرونه دي ستړي مشي په خیرالی ته خټک صاحب څنګه له پروګرام اوري؟ او جی او حاجی مهرباني څه به ویل غواړئ؟ خیر تاسو ما کو ورځ ویډیو بل پروګرام کې کنه. جی جی بالکل غدل درته جوړو. خاجي جوړ کړم دی. او جی او صحیح ده. بس یو څو شعرونه تی وای نن موږ سره میلمم دی پروګرام کې میلمانم ده او د هغوی سره هم دا دی چې د هغوی په ژوند به خبرې اترې کوو. نو که داسې مختصر او زر زر م راته وویلي نو ښه به وي. بس صرف ګوره زما نیت تاسو ته بالکل پته راته بالکل ما تاسو سره سلامونه او مینه درکول دي او ما ته مینه راکول دي. که تاسو وایئ نن بل ورسته بیا د ارشاد بل دی وای نن دوه شعر تی وای. بالکل نن ته اساس صاحب را سره دی نو هغوی به مو واوري خیر دی او دوه شعر راته تی وای او بیا به روان پروګرام کې بالکل ټول به راس شامل کړي نو خوند به وکړي. خاجي او جی بالکل اوس جی جی اوس خو مې اته په خندا خوري مینه نه راکوي. ډېر اوس خو مې اته په خندا خوري مینه نه راکوي او ما خو په هغه دغه دا خوري مینه نه راکوي. ډېر ارشاد جی سر چې تړلې تور سر چې تړلې د پسره دوپټا واه سر چې تړلې د پسره دوپټا ملګرو ما په دې ادا خوري مینه نه راکوي. دا غزل بیا راته وایي که خیر بس ان شاء الله نور ټول به راته بیا وایي دا ډېر زبردست دی. خټکه بس کا جی ګیدې مه کوه د دې ښکلو واه ډېر ښه خټکه بس ته ګیدې مه کوه د ښکلو په پسته خلا ټوله دنیا خوري مینه نه راکوي. ډېر ښه خټک صاحب ظفر علي خټک صاحب ډېر ښکلی شاعر دی او ډېر زبردست شعرونه لیکي او ډېره مننه خوشحاله اوسي آباد اوسي خټک صاحب. ډېره مهرباني شي ډېره مننه الله خوشحال لر آباد اوسي. 03018 337 90 مینوالو راشئ او مېلمنۍ نه تپوسونه کوئ یا نور پروګرام والې سره خبرې اترې کوئ بالکل راتلی شي. قدرمن اوریدونکو نن زموږ پروګرام رنګ زما د خاورې کې موږ سره یو داسې نازولې میلمه دی چې هغه د پښتو د کلتور امین دی یعنی عیني خان چې هغه فنکاره صداکاره او ماډل ده. د هغې نه علاوه چې دغه پروډوسر هم ده چې د ډېرو خلکو د نغرو اساسه هم ګرځېدلې ده. یو کال دی دا کال به والو بالکل کال طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر مبارک شي. نور وهاب صاحب بیخي غیاب یې ګورئ. یاره بطور یاره چې تاسو پروګرام ته نه راتللي وه په راتلونکي بیا راشي. ښه حاجي زه بس الله دې خیر کړي. نور پروګرام والي سره به څه ویل غواړئ؟ راغلي مېلمنې نه عیني خان ته مې دعا سلام دی بغدادي صاحب ته دی اساني صاحب ته ډېره مهرباني چې د تشریف راوړلو او دغه عبدالله شاه بغدادي صاحب ته ټولو ته دعا سلام دي. ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. زما ته اړخم تاسو سلامونه قبول کړئ. چې مېلمنې نه به عیني خان نه به تاورو. بالکل باورو صحیح نه شریکو. ډېره مننه وهاب صاحب ډېره مننه خوشحاله ډېر نور الوهاب صاحب ډېر مو د پس د عیني خان نه چې کوم دی ډېر د پس کالو کو د عیني خان نه غوښتل په ترنم کې به سو نه بالکل نور الوهاب صاحب عیني خان دا ورته ویم چې دا زموږ ریګولر کالر دی او پروګرام چې کله سٹارټ کیږي د پروګرام نه مخکې د کالونه سٹارټ کیږي ماشاءالله. بس د مینه محبت تی نه دی 1500 کار پرې دی خو موږ لراځي او پروګرام زموږ زفر خټک صاحب ته خیالو هغه هم ګوره مینه غوښته ده. تیر پروګرام کې دا مونږ ته ویلو یو شعر ته ویلو او ویل نور غزل اسان سي دا کال بوالو بیا به خبرې کترې کوو. کالونو مرضی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل خیرونه دي. شاکر یوسف زئی خو आवाज د ډیر زیات ګډ وډ راځي. حاجی خیرونه دي ټیک ټاک تاسو خې
الحمدلله لما خو دې خوریانې ته ډېر ډېر سلامونه او احترامات بشکرونه ماوي چې دې سلام وکړو د خیره سره زموږ خور نن مېلمه شوي ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو بل دې په دې شهري شروع کې ډېر خوند وکړي. تاسو आवाज څه دی نو هغه ماتیږي او تاسو به ان شاء الله موږ د ملمه سره چې کوم دی نو میسج په ذریعہ باندې خپل خبر راورسوي نو موږ ته راورسوي. تاسو आवाज ډیر زیات کټ راځي. ډیر مننه، خوشاله اوسئ. زما په خیال چې دی نو مزمل شاه صاحب چې دا کال زموږ ډیر کم وخت کې ملمه سره موږ د وخت ورکو. قدرمن اوریدونکو پروګرام رنگ زما د خاور FM 90 زلمی د سټوډیو نه موږ درو وانه سره عبد الله شاه بغدادي سره د مزمل شاه سره او د ما حسن اساس سره او نن موږ سره پکې یو سپیشل ملمه دی چې هغه زمونږ یو ډیر لوی آرټیست دی، اداکار دی، فنکار دی، صداکار دی. عینی خان راغلی دا د هغې سره خبرې کو د هغې د فن حواله سره دا راته وایي عینی خان چې تاسو څنګه وایي زما ټول خاندان د آرمي سره دی یا نوکر پیشه دی، تکړه خاندان دی او هغې کې د فن حواله سره پکې سوکنو تاسو پکې څنګه راغلی؟ اصل کې زه بچپن کې زما ماما وای چې ته سکول ته لاړه شه، نو ما زما بچپن کې بهانه ډېر عادت وي. نو ما وای چې زه سید زو سکول ته ځم، نو بیگ میک خو مې واغستو، نو ما بار بیا کرکټ لګو. زما الکانو غونډه کې سټایل و کرکټ په مې لګو، چرته مې دا بنگړي بال مرګاټي لګو. نو چې د سکول ټیم بشو نو زه کور ته رالم. نو دا 3 ورځې دا چکر شو، خو 3 ورځې پس وی زما ته دروغ پته ولګیدا. خانو زما ته دروغ ودا پته لګیدا. نو زما میډمانو اکثر وی چې یو ار آرټیست. نو ما وته چې د آرټیست څه ته وای و چې ته ډېر ډراما باز ای کنه ته ګوره دونه غټه ډراما کې. نو ما وی چې دا څه ته وای. زما بچپن نه سوچ چې یا زه ډاکټر جوړېږم یا زه لایر جوړېږم. کو ډاکټر جوړ شم نو خلکو له فری علاج کوم، او کو لایر جوړ شم نو ته چاته لاکونه ونه کوم. وته جنانا تاسو خیر دی یو بل کې سلامږه تاسو ډیوس ما خلک تاسو طلاقونه وکوي. نو ما دای را دوا او زمنس کې جوړ شم آرټیست. نو زما ته بابا دوستو دا چې کوم ته ټلویزیون مشهور اوسته لو بخي شوکت علي خان صاحب. جی الله دې بخي. نو چې هغه ز څنګه بابا سلاړم هغه زو کتم نو هغه زما د انداز تو کته نو ماته چې بچي تماشومانه پروګرام کول شي. ما وته چې زه تماشومانه پروګرام ستو وي ولې نشم کولای. هغه ماشومانه پروګرام ماو کو نو هغه نه پس هغه بیا ماته وی چې بچي ته یو آرټیست جوړې دي شي. واه ته 2009 نه بیا زما قدم بهر ته شو جی شوګانو ته شو. نو هغه چې اوسه پورې تاویږي نو اوسه پورې په کور کې ډیره کم کینم د کورونې لګ بند کړول نه. یقینو کې زما با اکثر په دوبۍ کې اکثر به جماعت بغدادي صاحب ټیکس کو نو ما وته چې زه دوبۍ کې در روانه مې ان شاء الله. نو اکثر و دماته چې ني تا مزید وکړي نو مې الله را کړی سو عبد الله شاه بغدادي سے بمون ته ویل چې دغه سه بمونګ غي مل مکو که خیری خدا غالبا د تیر 2 کال نو دی دا مسله واده کوي. جی بالکل دا خدای په لاس راکړل. عبد الله شاه صاحب تاسو څه خیال دی؟ نه یوازې دوبه ته نه دې زما په خیال کې دې ز په غلطي او ته په ملکونه کړی دي. او بل خبردار چې دې یوازې لکه تاسو خو چیر دا پنکار دا او صداکار دا او ماډل خدای او ډیر خوږجبي سندرغاړي هم ده. نو صداکار ما جی پتا کې ویلي دي صداکار پتا کرا صداکاری خو وسله کومه لګیایو کنه. نو چې تا دا خبر اوس اوریدونکو صداکار یا پوښیو یا نو خو په دغه پوښ شو په بالکل نو اوس خو به مونږ غواړو چې عینی خان موږ څه کلام ووري یو څو شعر چې نو لوهاب صاحب هم فرمایش بالکل نو ځپل صاحب ټول ملګرو او قدرمن اوریدونکو پروګرام تاسو اوري زموږ د ملګرو سره چې کوم ملمنه ملګری عینی خان سره او د هغه د ترنم ناراضي چې خوند او مزه واخلو. عینی خان سره تواروي اس یعنی لغونده کې بدلته زما اصل کې د غنی خان بابا یو کلام دی چې زما غډي زیات خوښ دی. هغه وی چې نوټول مرزوانی وی نوټول مرجوندون وی بیا وګران سوالو جواب وی ځان وټین کی غنی ته جنت هوري وسکړم چې یاران را سر نوی بی مثال شراب بسکړم چې مولیان ومسکی. بیا پکې وی جام راوا چوساکی دا واده کړي خوده دا چې بخي والی ونی. دا زما ډیر زیات وخت زم چې دا زکه خیر ریکارډ کما. واه زبردست.
زبردست او د غنی خان کلام او هغه دومره د فکر او د دغه نه ډک د فلسفې نه ډک کلام او هغه تاسو غونډه خلک او مته دومره په مینه سره نو موږ باندې فخر کو دینه به دا پښتون هم کو سن اساس چې دیو سپور سونه ډرامو کې کار کړی دی بالکل دا او فلم کې هم کار کړی دی غټ سندري سمره سندري دا او دا په نمبر بالکل زما دا یو کال مې چې دا وایلوم به ځکه چې کارونه ډیر زیات را روان دي کال به والو غنو بغدادي سے فرمایش مانی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا په بدل نمبر راغلی خدای شکر دې قدرمن شي خدي ټول خدي بالکل طبيعتونه خدي خپل الوایا زمونږ ماشاءالله بس منم دې کنه زبردست ډیر مننه او تاسو دعاګانې چې موږ په صحت روغ یو خبر تم بیزی او بس غبم بیزی کارونه مارونه ډیری کنه اکثر الله مکانه غواړم مارو سره خبرو کوي بل وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه شته بابا خې جوړه ټیک ټاک بالکل بابا پروګرام خدای شکر دې والله کامیاب تو بس پوره دې ذات نور سره کې چې بچا چې دې پروګرامونه مو ترانه یوري امين بالکل راوړو به هغه شان خپل پروګرامونه ستاسو د پاره منګ راځوم ستاسو د پاره ټول مینوال زمونږه چې کم دین او زړه سرونه دي امين خوشاله اوسئ نور زموږ د ملمنې نه به تپوس کوئ وی غزل بس په ترنم کې به وینو ارشاد حافظ صاحب حد دې کړی در حافظ صاحب ورور دی دې ما حافظ صاحب دی الله مکامیاب امين حافظ صاحب خو لکه نن ناشنا کارونه کوي نه حافظ صاحب چې کوم دی هغه مې موږ انسان دې براته نه تویا حافظ صاحب چې کوم دی جذبات لري او موږ ټول انسانان جذبات لري ګوره چې کله چې انسان دا خاطر درته وایي چې بغدادي صاحب خبره کوله اني خان چې تاسو په 100 ډرامو کې کار کړی دی سر ما ته خو خیر بهرحال ډرامو وراته دومره یاد نه ډېرې ډرامې ما ته ټلویزیون نه په ټي وي نه اردو پښتو اور داسې ما ښه پروډوسران سره نثار حلیل صاحب سره جی اورنګزیب صاحب سره اور عزیزا صاحب سره ماشاءالله ما ښه کافي پروجیکټس کړي پرایویټ ایویټ خیبر نه ما پروجیکټس کړي داسې ما ټیټر شو دغه کړي دي ډرامې کړي دي دا نشتر هال نه داسې ما په کراچۍ کې 2 ټیټر یو کړي تا دغه نه آرټس کونسل نه زبردست نو ماشاءالله ما ښه کافي لکه ما خو تاسو چې مشران وای چې هر هنر زده کوغه په کندو ته پاسه کېروا په کار به راشي نو چې کله ما ته چا ویلې چې اني تو غانا ویلې شي نه زه ته ما دا مې سور دې غانا اما دي تو سنگر ایم ښا چې اوراتی اني دا سکرپټ پاله دا د دې ډرامې دی نو هغه زو کما ناغم چې دا سي کمپیرینګ هوسټینګ چې دی هغه ماشاءالله ما ډیر کړی دی نو زویم چې دا سپته دا زما قسمت کې الله تعالی ګور دا غالبا عبد الله شاه صاحب ملټي والا دغه زما بالکل جی عبد الله شاه صاحب د دې دغه چې په جون کې تاسو کوی چې راته کول شي تا نو کوم بس خبره ختم شو او د کوم سنا سبکه ته ډبینګ پورې ماشاءالله ما کړی دی په غټو فلمونو باندې دا زما فرست قومي نغمه هر مزدور زنده‌باد داسې لګونده کې دا تاسو ورته هر مزدور زنده‌باد هر کسان زنده‌باد دا زما هغه ټیم کې و چې هغه ټیم زما عمر کم او دا اسلام آباد نه وینا شي و چې تاسو په دې ماشومه ریکارډ کې نو ما دې پروډوسران ته ویلي چې ورځ ودا سه وخت راشي چې تاسو ما پس شاته کیمرې ام هغه وخت راغی 3 ورځې پس ټول کیمرامینان ما پسې دی ماتي میډم په دې زیاده سه ودرګه دا سه ما ودا سه قتل مې تاسو ماته ته نورجان میډم نورجان کیسه کړې و
نو مې دا ګوره وی کنه زه اکثر دا ویم هغه کو هر یو هنر دی نو څوک کمزورې مه ګڼئ چې دا ته نشي کولی هغه له نور دونه کانفیډنس ورکوي چې او دا ته کولی شي الله تعالی دومره غیرتي بادشاه دی چې دا انسانان ته انسانان نه پیدا کیږي داسې ده نو هغه دومره غټ همت دی نو دا خو کارونه دي ته ژوند سره تړلي دي واه 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 عبدالله شاه صاحب څنګه چې دی خبره وکړله چې مطلب دا دی شاته چې کوم دی یو پوش پکار دی یو دلاسه پکار ده او د ژوند امید پکار دی لکه عیني خان چې دی نو دا کوم سټیټ تم چروان دی د امید کړي زبا دلته چې کوم دی نو زبا یو داسې دماکه کوم چې هغه به یادګیری نه یو یاد وي هغه دی کړي دي او مطلب چې لا پرفارمنس ډېر ګران کار دی ډیرکټر کړي دي نو دا دغه منجو یا دا کار هغه او بل غټه خبره ډبینګ ډیر زیات ګران کار دی زیات آرټستان چې تاسو زموږ ګوره پښتو فلمونو کې نو لکه هغه په پښتو نه پوهیږي نو بیا ډبینګ هغه کړی زما اوس هم یو دوه ډرامې چلیږي په پښتو باندې ته کراچۍ نه چې ما تاغوی لګه فې پرابلم نو ما ځکه نشو کولی هغې ما ته کمپلیټ 15 پروجیکټس راکړو زما اوس هم ډبل پروجیکټس چلیږي دا یو نصیب جلی سوځېدلی نصیب د پښتو ون باندې یو زما بله ده هغې نوم ما ته نه راځي خو زه زیات نومونه نشم یادولی ولې چې ما نه ایر شي نو ما هغې کې ته کراچۍ نه ډبینګ کړی دی ګډ او هغوی ما ته وایي چې عیني خان ستا پښتو ډېره صفا ده او دویمه ته پښتو ته مردان پښتنۍ نو زموږ ته ډېره ښکلې یوسفزۍ یو نو مونږ نو ماشاءالله زموږ پښتو ډېره ښایسته صفا سوتره نو هغه مونږ ښایسته ویلی شو هغه الفاظ ښایسته کلیر کولی شو بالکل عیني خان نه به زه پوښتنه وکړم دی یو فلم کې کار هم کړو غالبا خو بیا زه نه پوهېږم چې دا ولې لکه بیا هغه ما لکه سی نیوز راغلی و دا پروډوسر طرفه چې عیني خان په دوه نور فلمونو کې خو بیا بالکل دا روکه شوه هغه یو فلم نه پس روکه شوه او لکه وی ونه که فلم یې ونه که بیا دې نو دا پوښتنه کوو چې ولې څه وجه وه چېرې څه وجه تاسو فلمي دنیا پرېښوه اصل کې زما چې کوم ما فلم کې قدم کېښودو نو ما ته ډایرکټر وایي چې نی تا ته کم کرکټر پکار دی نو ما ورته ما ته بدماشي وایي څه مطلب ایم چې یو تا سره ښه ښایسته دغه غاړې ته ځوړندي تماچا اور بس بل کار نه کې خو بس تش فایرنګونه کې ما ته وایي نی دا فلم دی دا کوئی ته آرمي والا ټریننګ نه دی که نه ما وایي چې ښځه سوري نو ما کرکټر راکړو نو چې څنګه زما هلکانو کپړې مې اچولې وې نو په فیسبوک زما هغه آی ډي کې تصویران هم دي نو دا نوابې نه دی دا اوس ډډه واله توابې سرحدي دا اوس ډډه والی دو خدای شته زما سینیر آرټسټان دي دا اوس ډډه او جهانګیر به اکثر ما کتو ته ناستو زه دې خبرې ډېره مشکور یم چې ماشاءالله هغه زما کتو ته وکې ناستېدو ټول ورځ به ناستو نو توابې داسې ناستې او اوس یې ټوپۍ اچولې ده نو چې ما څنګه په دې کټ خپه کېښود هغه نه خپل ډایلاګ کېر دی ما ته ګوري تا به ما ته یې زلزلې که نه او ما هغه وډ هغه ما ته یې زلزلې ما وایي چې ولې وایي چې قسم دې زما نه په ژوند کې یوې جینۍ ډایلاګ نه دی کړی ته خو په ما ډېرې تیزۍ سره رالې مې اصل کې ما ته یاد نو ما وایي چې تا ته لکه فرست ټایم لکه دی لکه داسې کار کړی لکه ویلن پوشن کې دی کار کړی بالکل ویلن لکه هیروین راځي جی بالکل ګران کار دی رواندار راځي خور راځي خو د ویلن پوشن کې چې کوم دی لکه ویلن سره یې خو لکه د چا خبره هغه ګرل فرینډ یا بل څه دغه او دا باقي د ویلن سره چې کوم زه ویلن سره هم خو لکه زه تا هغه په لحاظ دغه کې نه وم زما یو کس سره منګني شوي او هغه ته یو بلې جینۍ پسې ګرځي نو زه ته هغې ته سیډ یم نو زه ته دا سرحدي ته ویم چې تا هغه ولې په غلطه لار بوتلی دی نو نن دا تپوس کوم خو چې څنګه مې ته په دې کټ باندې خپه کې خو د سپلې مې اچولې وې هغه ما ته ډارې ګوري هیني زما ډایلاګ څو مې مړه پاس زما ډایلاګ ما ته ما نه خپل هېر دی زه خو ډېره تیزۍ سره راځم او داسې څو ډرامو کې ته خیبر په ډرامو کې هم دا چل شوی دی اکثر به کیمرامین غلط شو چې هیني به کم ځای پاسي او کم ځای به کینو هیني به وایي څه هغې به کنفیوز نو چې زه به اکثر زما یو کرکټر بهر نه راشم نو زه انګلیش ویم هاي فرینډز هاو آر یو اما ته ډارې ګوري چې زه تاله جواب څه درکم مې مړان پړه پهله خو انګلیش یې زده کړې که نه نو ماشاءالله ما ډېر داسې ډرامو کې کار کړی چې هغې باندې پریشر ډېر زر غورځېدلی نو به بیا مې راپسې خاندل چې نی ته پریشر ډېر زر غورځې نو مې زه څه وکړم ما ته خپل هم نه یاد ډایلاګ لکه تا خو ډېرو ډرامو کې کار کړو لکه داسې یو کرکټر دی چې ستا خواهش دی او تا نه دی ادا کړی جی بالکل زما بس هغه کرکټر خواهش دی چې دا کم
آرمي سطح چې کومه ده زم چې زه د دې پوسټ لکه- کې اوماغه کریکټر وکم لکه افیسر یازي او چې افیسرز کریکټرز وکم یا پولیس شو ما یا نه ډي اس پی کریکټر خو ما کړی دی چې هغه کہانی وتا ست زه لګاو کم چې زه خیبر ډراما اسد صاحب نو زه پکې ډي اس پی نو دا سلما شاه چوري غلې نه دا مونږ نه سپر ډینس کې نه ټول وی چې دا اوریجنل ډي اس پی دا نو ما سره بل جنیوا ولدار وا ای وی مړه نه دا ولدار اسه اخو د خود دا ډي اس پی جنې چې را دا صحیح ده نو اوس ما سره غ سټیک ته نو گاډي خو ما سره نو هغه اوس ما ته وای چې میډم ډرایور وای چې میډم پېټرول نشته اس انجن نشته ما وای چې زه ته اس انجن ته وردن نه کزه سچل کوم وای چې ها ډایرکټ می سره وسه ما ایکسکیوز می مې زما ایمرجنسي د چرتا شبا زز دا ټینګه ډکا کا ما ته دا اوس ګوري چې یاو دا و ډي اس پی هغه نه خو ته ټینګه ډکا کا ټینګه هم پس چل سره ډکا کړه کنه اوس په آرمي باندې ورالم هغه چیک پوسټ باندې مې ایکسکیوز می زموږ د گاډي پرې رې په دې لار باندې چې دا خو اویلیبل نه دی چې دلته مونږ شو پرې هده مې ایکسکیوز می ته زما دې ورده ته نه ګوري چې زه سوکم هم زه خو ډي اس پی خو نوم ته مې نو کتل چې زما نوم په ورده سره لیکل شوی دی ما ته وی چې اوکې کارت رو باسه مې کارت خو کور کې پاتې شو ما ته چې تاسو آرټست مې جی مې زه د پیژنم مې ته په دې وخت کې ټي وي ګوره وا ته ټي وي ګوره په خندا شو غلط نه غلط په خندا شمتي میډم عزت شکل کله په دغه ګورم په یوټیوب باندې ګور دا څه کار چې انسان د ډیوټو سره چې کوم نه جبلی خواهشات هم وی کنه کله کله په موبایل باندې ډراما کتل یو دا کتل زموږ سکیورټي ادارې چې دینو هغه هم 24 غنټې ډیوټي کې خواران چې کوم یاره زه په دې خلکو ډیره زیاته خپه کېږم قسم دې چې دې خلکو دا وردیانې چوری دي کنه او دا دومره سټیک ولاړ دي صرف زمونږ ته خاطره بالکل یقیني خبره ده بالکل بل خبره ده زه ډیره زیاته خپه کېږم لکه بادي کو باراني او کو یخني او کو ګرمي زما فاملی خپل دې کې ژوند تیر کړی زما د تونه چې زمون خپل دا څه کار دی شیفټینګ وور زه ته مو چینج کړو د دې د لاسه زما ایجوکیشن خراب شو زمونږ ډیر مرګري دغه سدي چې هغه د کوم چې والدین دي د جاب مسلې به نو کله یو ځای تعلیم کله بل ځای تعلیم بالکل خرابېږي تعلیم خراب شي ماشوم ماینډ هغه ځکه لکړي کی یعنی مطلب چې د دې د خپل د ملک د آرمي سره یا چې سکیورټي دارو سره نور مینه چې دا یو آرمي د افیسرز کردار ولا پکار بالکل بل خبره ده چې زیاتې ملي نغمه ویلي بالکل زه ملي نغمه په دې وجه زویم چې آیا زما ما دا دغه کړه کومي نغمه چې کومونه د کې رحمان بابا آرمي والا د دې ټولو پکس هغه لګول چې دا سمره خلول مطلب او جی او هغه یو نو ماشاءالله نو خو زه یقینو کې اكو زه هر ملک تلاشم نو زه تخپل ته ملک چې دا کم آرمي د زده ډیر زیات ریسپیکټ آرمي نه تاسو ګوري زمون ګور تاسو چې ملتزي واتو ملکونو ته وتره تاسو از د پاکستان سفیر زی بالکل جی البته تاسو په سټیج راشي نو هغه تا نه مخ کې اصول بزونه وي ستاسو نوم نه مخ کې د پاکستان نه یو اداکار راغلی د پاکستان د پښتنو نه تاسو فنکار صداکار زموږ د پاره تاسو فخر یې بالکل جی دا خبره سي میسج راغلی دی وي زرسید ربابي او زیارت کاکا صاحب وي ملمنې ته سلامونه وعلیکم السلام زما فنکارانو سره ډیره مینه مهرباني فنکار ډیره مننه یو ژبه خلک یو دقه یو فیملی مونږ ټوله ډیره مننه خوشاله اوسئ بل میسج راغلی شاملون بیا تاسو علي شیر معذور سوات مټه غره بام خیلینا او سلامونه اولاد ډیره زندگی درکې امين سرستا علي شیر چې کوم زموږ بده اوریدونکو دي د تم سلامونه او د ملمای راخه هم علي شیر سلامونه ډیر مینه او موږ ملمای ته خواست کو چې د ملي نغمه داسې یو دوه شعر دا چې یو دا ملي نغمه ما چې دا هر مزدور زنده باد دا ما داسې हर मजदूर जिंदाबाद हर किसान जिंदाबाद हर मजदूर जिंदाबाद हर किसान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद हर मजदूर जिंदाबाद हर किसान जिंदाबाद त वतन आबादी दा जमंग आबादी त वतन बर्बादी दा जमंग बर्बादी आतालान जिंदाबाद आतालान जिंदाबाद بس واه ډیر خله د دې ان خاني اردو سونګز او اډیر زیات وایرل شو په سوشل میډیا باندې زما په خیال سره ریمیکس او ما نه ير دی
خو ډېر زیات تا چېرته هغه ډېر بوم بوم والا و سود لږه غونته کې هغه ما ته راځي هغه داسې و دل میں میٹی میٹی مچتی ہے ہلچل ہلچل بس تمره پورې معنا زمانه یقینو کوي کنه بالکل ډیر دل بوله بوم بوم وای خان دار تو چې د اداکارۍ لپاره صداکارۍ لپاره تعلیم سلیمټ شته دي سر زه اکثر دا خبره کوم چې کله تا الله تعالی یو گیفټس درکې کنه نو هغه ته لپاره کوته ایجوکیشن کې نو ایجوکیشن صرف تا ته لپاره هغه چې تا ته مخکې لاره کولاول شي یعنی ته سکرپټ ویل شي تو एकदम سره هغه پک کول شي ته چانه ته پوس کول کې دای چې خپل ټایم نه ویسټ کې خپل سکرپټ باندې فوکس وکړه وایم یو سیټ کې نه هغه ته صرف تعلیم دغه درکې مطلب سوچ او فکر درکې اسه جو آرټیست ته نو هغه الله تعالی گیفټس ورکړي دی هغه ته نو هغه هر ځکه فټ کې دي شي تعلیم ضرورت نشته څنګه یو کال دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر علي او ته روب خان څنګه خیر دی وخت خده شکر دی بالکل دعاګانې پروګرام اوري پروګرام میں بس روز چالو کو نو مایرا شو درته پرنګو ته پروګرام دا واوري ډېر مننه خوشاله شي ملمنې نه بس ته پوس کې یا نور څه شاملول غواړي شامل کا بس ملمنې ته نن دا سلام وایو وعلیکم السلام خپل فضل او کرم کرم پر دې سات امين امين او خدای دې سره وینم په جنت کې ورډو باندې خوشاله امين 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 نور وخت اخره په دې کما باندې بس یو ټاپک اجازه چې یو ټاپک وتاو وای بالکل وای وی وطن معنا پاتې کېږي لکه هارو په کې سبا ته ډېر ښه او هغه وینه په لور اپلو زیاتېږي او کله راځه کله به زه درځم ډېر شملوله دا به وړاندې شاندې نو کاران ساتي ډېر ښه دغه طاقت وګوره ستاسو شم شکر انیمه چې پټول وکم شم دا پښه وخت صاحب والله مقدر کوي په الله تعالی امين امين ډېر مننه سلام خوشاله شو وعلیکم السلام ډېر عبد الله شاه صاحب ټپه زموږ د پښتو ادب یا د پښتو فولکلور زړه دی جی بالکل او ټپه چې دنو ټپه نو موږ دا وایو کې اني خان موږ ته سو ټپه په درنم کړو اني خان وای چې دا راته ګران شو نه اصل کې سر یو خبر وتاست کوم چې ټپه وای کنه ټپه جاګه کس ویل شي چې څوک په مینا کې ناکامیاب شي مالا غلا وز پورې هغه دور ته زنه مرسته خو ان شاء الله نیکست وز ضرور ټپه از دکړه کوم ته ټپه نه درځي نه ټپه زمونږ اوریدونکو ډېر خوښي تیر پروګرام کې زمونږ تیر پروګرام نو اوریدونکو ډېر فرمایشونه چاربي ته ټپه نه یک زمانه غو نه غانې میری دي چې زسو نو دا دغه چې کوم د ټپین از دکړه ناکامه سره نو ما ته بلا شي راځي نه را تاسو وای زه در پسې ویم دا دا خبره صحیح ده د سوې به ترنم کې تاسو وای زه د ترنم دا په ډېر ګرانه نه زه به ترس کې ویم خیر راځه چې دواړه وطن پریدو زه به ګټم راځه چې دواړه وطن پریږدو نه غم راځه لاسونه وینځه غم راځه لاسونه وینځه د یار ملمه نن به یو تالی کې خورونه د یار ملمه نن به یو تالی کې خورونه نو زما پستا مینه ماتیږي زما پستا ستا مینه ماتیږي نو کشره خور دی را لګه چې شملې وړي نه چې چرې خور دی را لګ چې چرې خور دی کشره خور دی کشره یاره دا خويندې پکې څه کوي کشره خور دی را لګه چې شملې وړي نه نو ډېر خرڅ یا دا نکل ډېر دی نکل ډېر خالي تاسو د تعلیم خبره وکړه نو خدایو کال دا بوالو زکه ډیر زیات کالونه رااله مونږ السلام علیکم
هلو السلام علیکم جی څوک کوم ځای نه وعلیکم سلام نمبر هم ته اوچته پروګرامونو کې مې یادې خو چې نن زما یاد شو رقم نمبر ته اوچته لکه جمعدار خو نه ویلې ما سهیل څنګه حال دی بالکل من خو دې یادو خو دا دی ستا نه هېر شوي نو خیر دی له خیره خپله لویه شکر دی دعاګانې دي اصل کې نن پروګرام کې زموږ سره میلمانه وه نو په هغې په وجه باندې موږ کالز نن کم واخیستل خو بیا هم زه ستاسو نصیب شوی ورالی دواګانې چې مونږ هم نه د دواګانې کوو خو یاره قسم په خدای که سترګه مو په دې غربو کې پټه کړي بس په کارونو کې لګیا یي دا اورې د شپه زده وو محنت ښه څیز دی کوی بالکل په کار دی انسان چې کله په کار وي نو دا دی چې شیطان نه بچي نور واړه ځاګه ښه دي شکر بالکل دعاګانې دي نور میلمنې نه به څه تپوس کوئ یا نور څه اورېدونکو له پیغامي بس تاسو ټولو له دوا سلامونه دي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سهیل چې دې نو ډېر غټه ګیلو کړه خو بیا موږ پټي کې لګي او سترګې هم نه پټه کړه موږ د بوساړو نو سره راځو اصل کې تیر پروګرام کې غنم ورځي لکه دې ته دا پته نشي چې دا ټیم دې ته لونه ورځي غنم کټ کیږي یا دا څه کار زه خبر شیر کول غواړم ډېر پړ مې ډېر زیات وړاندې اني خان په دې بتا خپل نظر هم اچوي دا څه کار شو نن یو څلور ورځې مخکې ذکرې ته لاړم نو څنګه په خپل کور ته دنه کېدو نو کوسې په وبد د کور په ور کې مې د کور والا ولاړو نو خجي ماته ته چې راشي بیا بار ته نوځي خجي ماشاءالله خو د گاونډیانو لورشه بیګه د دې په کور کې اور لګېدل الله خدایا نو چې زه ورله مجینو هغه یتیمانان دي او هغه یو غوا غسته په قرضونو باندې الله اکبر نو هغه چې بار تړلو هغه د زول پشپه باندې خجي نو چې ظالمانو چې دینو پېټرول راوړي دو بار نه په ورته تلی ورته او مای ګاډ دا څومره ظلم دی نو بنتها جی یقینو ساتي مونږ ته پته نه و سار بیا چې بلاړم دی بیا د شپې 11 بجې کمرو ته دند شي ماشومان خو بچتي ماشومان بچتي خو هغه غوا سوځیدلې دا هغه سره بچي هغه مړ شي او هغه بیا د خرڅه کوم 25000 روپیا باندې هغه په 9000 الله اکبر بوست کوم برانډر اپرې وته نو زم دا کوم انسانان دي یاره زه استاد خبره سرجې دی وخت کټ کوم سوري بخنه غواړم زه خپل مینوالو خپل پښتنو ته خپل پښتو ته ژبه خلکو ته دا ویل غواړم چې دا کم ظلم ته پاتې شو دا کم ظلم دی ګوره کم زونه کې جګړې دي جنگ جګړې دي او زمونږ پښتون بیا وای چې آیا زه ولې د غزا کې نیم چې زه جګړې لورسم او دې جګړې کې خلاصي وکم تبل ته جګړې نه خلاصي تتله نتله هغه یو خپل ځایمانه دي خو کاینټلی چې یو بل سره ظلم او زیاتی پرې روي پلیز ځکه چې ته پښتو ته ژبې زه ډېر قدر کوم په ما دا ژبه ډېره ګرانه ده او زه ډېره مینه محبت کوم ته یو بل سره تعاون کوي ته یو بل سره مینه محبت کوي هیڅ هم نشته استاو دا خبره چې انسان دومره انتها ته ورسېږي چې د انسان نه د سپېړې وس نه رسي زه ساروي ولم دا یو ظلم هغه انتها سم پړو ډېر غټ بوج مې پروګرام کړا وایم تاسو نو بخنه سره او ورته تاسو کوم میسج ورکړ ډېر زبردست چې تاسو په اتفاق او په مینه محبت سره اوسېږئ پښتانه بدنام هم پدې دي چې د بل په جنگ کې کم دی خپل زما ته یوټیوب باندې زما خپل چینل لزه اکثر په دې خبره جنگېږم چې آیا تاسو ولې تاسو ماشاءالله هغه قوم پاتې شوی پښتون یو داسې قوم د سر کو تاسو سوچو کې تاسو په خوا مخکنه ستنه شروع شه برسخي باید د حکومت تاسو سمکاله دا ډیر نر قوم دی دا ډیر حساسات قوم دی او دا تباکول والا سوک ته چوم دا شیطانان مون یو بل پخپل یو بل تباکو پخپل داسې چند پیسو ته پاره مون یو بل تباکو د یو بل ژوندۍ تباکو نو کاینټلی چې داسې مکوي ګوره پښتون نه هر قوم یریږي او کو تاسو کمزور شوي نو هیڅ هم نشته زبردست هیڅ هم نشته زموږ لپاره بیا دا د اني خان پیغام زمونږ اوریدونکو موږ نه پکې یو په ماسک کې کوم نه دغه هم هیر شي او نمبر هم هیر شي عبد الله شاه بغدادي ګران مینوالو تاسو مون سره رابطه کول شي زموږ په پروګرام کې حصہ غشتي شي زموږ د رابطې نمبر دی 0318 337 90 ها حسن صاحب تاسو د تعلیم خبره وکړه نو زه درته کېدی شي تاسو علم کې د خان علم کې چې بدرمنیر یو جمعه سبق هم نه وي جی بالکل جی او دا تاسو نه زیات فلمونو کې کار کړو پای کې سندھی سرایکی اردو پنجابي پښتو خو او پاره کې یو په انګریزي فلم کې هم کار کړی دی لکه دا اعزاز په پاکستان رجسټري کې واحد بدرمنیر تحصیلو چې هغه په سرایکی اردو پښتو خدا کال دا بوالو مړیا خزواله السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو
نیمو د دې وخت دا اصل کې نه دوی ریډیو تاسو خبره سي د بغدادي سے په سرایکی کې صرف او صرف په پښتو ته ژبه نه ما کومي نغمه کې سرایکی ټچ کړی ده. ها ګډ ما کومي نغمه کې سرایکی چې زه د تلګه وورم هغه وي ارشاد मेड शहीदा मेड बनाया प्यारा मुल्क हसाडा इनाद लहू ना शान है साडी ऊंचा ना है साडा आज ना वड़ डेसो 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 करे डेसा में जिंद कुर्बान करे डेसा में जिंद कुर्बान دا بیا پښتو کې دا سره ګل ته چمن اوسې پاک وطنا تسرو ګلونو چمنا ستانه وزار شما ستانه لوګېشم سربخم بیل کم دتانا دا مو دعا د دعا د دعا دا تل آبادو سے تو پا جهان تل آبادو سے تو پا جهان سرایکی او دا پښتو دا سه ټچ او اردو واه ډېر مړه اردو را نه قسم دې راشه دا یا ساتل چې کومه دا لیریکس دا لفظونه دا ډېر ګرانی او دا سرایکی چې دا څومره الفاظونه دي دا پښتو الفاظونه خو یو کال دا بوالو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر علي ورته وي څوک کم ځای نه زه د نجراباد حضرت نبی حضرت نبی هر کله ته یو پروګرام والی سره بس ویل غواړي دا پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښه روان دی خو دا افسوسناک واقع پکې شوی وه بېګا بالکل په حواسو سره دا ظلم جی جی هلو دا ظلم چې کوم دی د مخنیوي پکار دی. بالکل بالکل پکار دی. احسان صاحب ډېر ښکلې خبره وکړله او د خلکو له پکار دي خپل دماغ استعمال کړي خپل ذهن استعمال کړي الله پاک ورکړی که نه په دې عقل باندې چې کوم دی نو انسان اشرف المخلوقات دی نو پکار دی چې سوچ او فکر کوي هغې نه بعد قدم پورته کوي. بالکل یتیمانانو سره ډېر ظلم وشو. بالکل بالکل ډېره مننه الله هم خوشحاله را چې رالی موږ سره خپل ګډون وکړو ډېره مننه. د حضرت نبی چې کوم دا کال وکړو موږ سره خبرې شریک کړله دا داسې یتیمانان دي چې ما ورته ووایي چې داسې کار وکړئ تاسو تاڼه کې رپورټ وکړئ او دغه وکړئ که نه امانتي چې سبا داسې دغه نو هغوی دا ووایي چې یاره مونږ نه غواړو مونږ له خدای پاک کار کړو خدای رانه واغستو خیر د قرض د قرض به خدای خلاص کړي. هغه کسان پیژنې نه پیژنې چا پې د شپې غورځولي دي بس خو یاره زه خو نور سم نه یم اوس په جذباتو کې راشم الله تعالی دې خلکو سره پوه شي او الله تعالی دا خلک پوه کړي دومره ویاري چې دوی واپس راشي د یتیمانانو دا حق ورکړي. همدغسې امین. بس زه نور سم نشم ویلی ځکه زما ټول ته خواست دی. اني خان ستاسو کوېسچن ورګه دا میسجونه دي یو میسج دی میسج یو راغلی وي السلام علیکم خو نوم یې نه یې رالیږلی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بل میسج راغلی وي سلام مامو جان تاسو ټولو ته سلام وایم امجد یم د سوات نه. یاره زه په دې نه پوهېږم حسن صاحب چې دلته څو کالو کې مزمل ماما حافظ صاحب هم ورته ماما حسن صاحب هغه زما ته فلم هغه دغه ما ته وخت را یاد شو تاسو وخت وایي چې یاره مونږ ټول خبرې کوو بغدادي صاحب نه کوېسچن وکړو چې دې څه وایي هغه کنفیوز و چې همدغسې ده سوچ کول چې خدای پاک دې څه ویل زه پکې یم هم ګناه نه اصل دا خبره چې د عبدالله شاه بغدادي صاحب دعاګانې قبولې شوي دي 2 کاله دي به دا دې راځي دا خبره صحیح ده دا خبره صحیح ده 2 کاله دغه چې دی دا هغه عبدالله شاه بغدادي صاحب زموږ سینیر دی او بیا زموږ د ټول نو مو سینیر چې کوم هغه مزمل شاه صاحب دی کې دی دا میوي هم دی راغونډي بلې څوک دا هم دی راغونډي همدغسې ده ځکه چې دا وایم زه پښتو ادب سره مې تعلق دی او کنه دا نو دې ماته مړه ټیک ده خو زما چې کومه زما صحافه سره تعلق زور بایزه چې په کوم ځای کې ژوند تیرو ماغه پوره دنیا ده تاسو واسه دا وی هغه ټینشن زندگی باندې روان یې بالکل لګال بولو خجی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. دوی ریډیو لګولې دی ټول مینوالو ته خواسته چې ریډیو لګولې یا دې بندۍ چې موږ ته کال کوي نو زموږ خبرې به ټیک قدرمن اوریدونکو پروګرام رنګ زما د خاورې FM 90 زلمي د سټوډیو نیغ په نیغه نن زموږ په پروګرام کې موږ سره د پښتو نوموړي سندرغاړې فنکاره صداکار او ماډل
اني خان ملمنه ده او قدرمن اوریدونکو دغه نمبر مې تاسو سره خپل رابطه کولی شئ عبدالله شاه بودایی سے بتاوسته 0318 337 90 خدا دې میسج راغی میسج راغلی وی السلام علیکم زه طاهرخان یم د سوات نه خو پکې کال لاله دا کال اخلو بیا السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر علي ته وی څوک کم زینا یا جلوی خبر سټیشن دی جی بالکل پروګرام سٹارټ دی تاسو نوم سره بس موږ دا غواړو چې میرا پروګرام دې سمجھدار روان دی ډېر ښکلی دی تاسو ډېر ډېر ښکلی پروګرام مو راوړی ډېره مننه شي خوشاله الله دې ژوندي لره ان شاء الله بیا هم که هیڅ نه راځي ان شاء الله ډېره مننه خوشاله وو دا د میسج پر کوم پروګرام ډېر خدي وي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وعلیکم السلام بل خبره ده چې سیار همدرد صاحب بل روزم کال کړی و بالکل او اوس بیا د پروګرام نه لکه پروګرام ور خو یې سپکې نالي الا دلته دی بس دوا ورته کوه چې را واپس لاړ شي زره ځکه چې خاطر میر صاحب راغلی دی او تیرا کې دی او هغه تاسو اسن اساس مزمل شاه صاحب وزیات کړی مو چکر وخو خدا کال دا بوالو السلام علیکم نو ټیم هم سلام دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کوم زینا سید خان خبرې کوم چې د کدن پلین څنګه له پروګرام اوري هر کله ورته الله دې په خدای مهرباني او سره یو مېلمانه راغلی د سلامونه نه خان ته وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله شي نور څه ته پوسټ کوي موږ سره ټیم ډیر کم دی یا څه پیغام ورکوي نو بالکل وای تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه دي ټول امت مسلمه ته وعلیکم السلام د ټولو د طرفه ډیر مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ بالکل کارونه چې کم دینو ختمو ځکه چې موږ سره ټیم شپږ منټه پاتې نو خاطر امیر صاحب راغلی دی نو هغه وایي چې لکه دی به خامخا راولي بنو ته تیراتا او کنه مې بنو نه ساته ګوره مدل ډیر وګد دی نو موسم الته ګرم دی او دا خبره ټیک ده او نو هغه چې کوم نو تیراتا به زه نو ما ورته یې بس الله اجازه نه کولو چې بس ته زه نه زموږ ملګری چې کوم دی دا مسافر رونه دي خو موږ سره لکه د سعودي عرب نه زمونږ د ریډیو داس دغه د چې دا لکه په نت باندې خلک په دوبه دنیا چې کوم ټول دنیا کې چې کوم دینو اوریدي شي زما ټول مینوال ته ډیره زیاته مننه هغه کو ته پاکستان کې پاکستان نه بهر زما ټول مسافر او زه یو خبره تاسو کوم چې د خلکو ته مسافر مو وای دا مسافران نه دي دا همتدار خلک دي مسافر خو هغه چې د دنیا نه لاړ شو ختم شو بای دا خو دی الله تعالی دومره همت ورکړي ار ودا کار پښتون نه علاوه یو قسم نشي کولی دا سخت پزان نشي تیرول دا پښتون دی بھائی ځان سوزي حسن صاحب بیا ورته مسافر نه وي نه کنه مسافر نه کنه همتدار وته وای د وطن نه بهر ملګری او کنه موږ سره ټیم هم شپږ منټه پاتې دي نو کدوې اخره کې اوریدونکو له خاص پیغام ورکوي خپل مینوالو له بالکل بس زما خو دا مینوالو ته دا خواسته چې تاسو څومره تاسو د وسه کیږي مدد کوي او داسې مدد کوي چې د یو لاس نه بل لاس ته پته نه لګي او همیشه د پاره زه هغه خلکو ته ویل غواړم هغه مینوال تم چې تاسو یو سیز ورکوي او هغه تاسو مطلب ډیرو خلکو ته هغه ایکسپلین کې تاسو ډیرو خلکو ته چې آیا دا سیز مو ورکو یا دا مدد مونږ کو نو کایندلی دا مکوي او ته تور سره ډیر خیال ساتي ته مور خپل ډیر خیال ساتي ته خويند ډیر خیال ساتي دا رښتې ډیر نازک رښتې دي دا نه ملاويږي او چې څومره مینوال او زموږ ته لپاره سپیشلی دعاګانې کوي چې الله تعالی رضا وبا ختمه کی او الله تعالی موږ ټول له صحتونه راکړي او ته هر چا سره مدد کوي ډیره زیاته مننه تاسو ته مشرانو ډیره زیاته مننه او د چینل د مشرانو ډیره مننه چې مال مقرره کړو زه د مردان ته راغتم 2 کال پس نستاسو ډیره زیاته مننه ډیر مننه تاسو مننه تاسو را له اخر کې میسج راغلی شاملو بیا اجازه به بیا اخلو و سلام جی څنګه ویزا عبید او اویس د هواینا سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ها بل میسج راغلی دی نور الوهاب صاحب ډیر مراټی نه وی سلامونه دوانو ته او ویمن منی ته کوم وی ډیر هر کله نو ډیر مننه نور الوهاب صاحب خوشاله اوسئ شکر زه ته یم جی بس اجازه تاسو والے زمونږ د سایډ هم والے درې څلور منټه دي نو که اخره کې 2 شعر وایي ورسره یا
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي، ولې چې نننی پروګرام کې مونږه داسې مستی هم وکړله. بعضې خبرې داسې پکې وي چې د خندا وي، بعضې پکې داسې د فکر وي، او بعضې خبرې پکې علمي وي، او بعضې پکې طنز او د مزاح هم وي. نو امید لرم تاسو به دې نه خپله فایده اوچته کړې وي. نننی پروګرام کې مونږ سره زمونږ ښاغلی میلمه عیني خان، کومه چې د ستعارف محتاج نه ده، د پښتو د ژبې خادمه ده، اداکاره ده، فنکاره، صداکاره، او تعلق د مردان د خاورې سره دی. اوسېږي پېښور کې، د فن د دنیا سره منسلک ده. او د عبدالله شاه بغدادي د وینا مطابق چې یوه اکټیویسټه سوشل ورکره هم ده، نو موږ دې ته هرکلی وایو، او دا ورته موږ وایو چې د امید لرو چې دغسې به دا لګي د خپل قوم سره، خپل ملک سره به دا مینه محبت ساتي او مرسته به کوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ پروګرام رنګ زما د خاورې په دې سر ته رسي. نو ما یعنی خپل کوربه حسنه ساسله او د هغه ملګرو له مزمل شاه له او عبدالله شاه بغدادي له ورکړئ اجازه ته بلې هفتې له په 1 بجه انشاءالله بیا موږ حاضر یو د یو نوي میلمه سره، او انشاءالله یو بل سره مینې تقسیمو او شریکو. دا تر هغې پورې د لوی الله په امان.